چې د چا په غاښ درد دي، د چا په سر باندې درد دي، په سر دې درد وي نو په سر یې استعمال کا. چې په سر درد وي په غوږ کې درد راغی، غوږ کې یو ساس کې واچوه، وګوره غوږ درد ته به ارام راشي. که غاښ کې درد راشي، غاښ کې یو ساس کې واچوه، غاښ درد ته به ارام راشي. که جوړونو موړونو کې درد وي، اوس هم د چا وینو دی خو وګوره ویلی شي ښه، که اوس هم د چا جوړ موړ که نه د دې رور ونیسئ ولا راکیمره جي د دې رور په غاښ باندې درد دی او پریکټیکل یې درته ښایو ښه، او بالکل اوس په یو 2 ساس کې په غاښ باندې دا دوا اچوي چې کار کوي او که نه دی، او د ده باندې به بالکل دی به ګواهي ورکوي او الله ته به جواب ورکوي که دروغ وایي پکې. دا لږ واچوي ولګي زه تاسو به نور څنګه جي چمچان ورپسې راغستې بېګاره چې دونه په عذاب کړی ما، کله څه ورکړي وم کله څه وم، ډېر زیات تاسو دا واچوئ. حکیم صاحب وایي دا دوا بالکل په 10 منټو کې دننه دننه ورته د اثرات ښکاري ښه. ګوري ولا جي اخرنی دی یا درې سلوري ده پاسني اخري پاسني ښه جي. تاسو څه چې دا دوی څه کې کار کوي جي؟ غاښ کې خو زموږ د مخامخ یې واچوله. ګوره دا غاښ کې کار کوي، دا جوړونو درد کې کار کوي، د پټو کې چو وي، پټو کې دردونه وي، یا یو سړی دی خو ګوره درز وخوري که نه دا خپی ووړي موچ وشي دغه وشي نو هغه ټایم چې دا ولګي دا واپس دغه شي، یا خوب کې سړی اوده شي او سټې ووړي، دا سټې ووړي د مالش په ورله سارو که انشاءالله سټ پې واپس نیغي دې کې دا کمالات واله دا واله غاښ څه فایده وکړه ماشاءالله. دا ګورې جي تاسو له چې څنګه اوس مونږ وخوله دې رور غاښ کې دا دوی واچوله او وایي چې بېګاره څه تکلیف وراته او اوس دا دی وایي سکون راته میلاو شو. دې خوله کې دا رنګ یې فرشوالی شروع کړو دی چې هغه ما ته اندازه کېږي چې دا غاښ درد مې کمیږي ورو او هغه داسې یو دغه یې جوړ یخوالی جوړ کړو که نه زما خوله کې چې پته لګي ما ته چې دا اوس کمیږي چې نارمل شو. ماشاءالله ماشاءالله. بس دا تاسو نه مونږ بیا ثبوتونه دې دپاره ښایو. دا بالکل د حکیم صاحب نه د ترو زامن دي او نه زامن دي او نه رونه دي، بس بالکل د الله رضا دی وي چې مونږ دا خبرو که د دې مونږ ذمہوار یو. نو بالکل چې دونه ثبوتونه مې درکړه نو علاج چې کوم ځای کې م کوئ کو داسې قسم کس درته څوک وښایي نو بالکل هغه نه علاج وکړئ. ګوره حکیم صاحب نمبر به انشاءالله په سکرین باندې موجود وي او بالکل تاسو حکیم صاحب سره رابطه هم کولی شئ، مشوره هم د اخیستی شئ او دلته پېښور ته هم راتلی شئ. د بواسیر یو قسم له دوی تیاره کړې ده د کم کسانو چې خوني یا بادي بواسیر که نه نو هغې دپاره انشاءالله چې بهترین کار کوي. خوني او بادي بواسیر دپاره یو انمول تحفه ده، دا چې څوک 3 ورځې استعمال کړي انشاءالله تعالی ته به مکمل مطمئن شي. کله چې مکمل دا یو کورس استعمال کی یو ډبې دی وخوري بیا دویم دریم ډبې که نه نو انشاءالله مکمل بواسیر به ختم شي. ماشاءالله بواسیرو دوی دلته کې هم د غرور استعماله کړې ده او هغه وایي چې بالکل 100% ریزلټ وایي میلاو شوی دی. دا هیڅ رم به یو 2 خبرې کوم تاسو ته به ښایم ثبوتن چې په دې دواخانه کې ماشاءالله چې کوم مریضان دي هغه هم دې ټیم کې موجود دی او چې چا علاج کړی هغه الله ښه کړي دي. تاسو حکیم صاحب نه څه علاج کړی دی؟ حکیم صاحب نه موږ مختلف مریضانو دپاره علاج جوړی دی چې هغه کې د اولاد نه و د هغې او د ډېر وخت نه د اولاد نه محروم و. الله پاک هغې له په د دې د دویانو په برکت سره الله پاک شفا ورکړې ده او د هغې اولاد اوس شته دی جي. داسې نور قسم دویانې هم وړي دي مریضانو دپاره چې مطلب دا موټاپه وه او بدني ګیس و هغې کې او د معدې دپاره هم دویان وړي، د سینې خشکۍ دپاره لکه څه دویان هم وړي دي نو الله پاک وله شفا ورکړې ده جي. ماشاءالله. پیسې ډېرې خو نه علي که نه؟ یاره پیسې چې حکیم صاحب دی خپله ځاني خبره ده، ښه سړی دی او د ډاکټرانو غوندې د های فیس پیله او بیا ورپسې مطلب دا دی چې دویانو باندې هم های خرچه ورکوي او ټیسټونه ولیکه او پلان کې ډینګرې خو چا سره مخکې نه ټیسټونه وي یا مطلب د هیپاټایټس وي یا مطلب د نور څه داسې ټیسټونه وي یا د ګردې مسله وي الټراساونډ مطلب دا دی ضروري وي که هغه ورسره وي هغه خپله مطمئن وي چې یا ما سره په ګرده کې کاڼی دی یا مطلب دی زما هیپاټایټس ته A B C څه شی دي نو هغې متعلق حکیم صاحب دوایي ورکوي خو انشاءالله داسې های مطلب د ډیمانډ نشته دی د دویانو مطابق د دې دغه دی او زمونږ په داسې اعتبار دی چې د دې چې کوم د دویانې دي دا د جړی بوټي او مختلف قسمه د حکیمي چې کوم د جړی بوټي دي دغه استعمالوي نو د دې نقصانات نشته دی بل ځکه دې اړخ ته مونږ رالو
ماشاءالله دغه خبره وه چې دا دوایان موږ یوړې استعمال هم کړې او مریضان هم موږ راوسته فی سبیل الله موږ دا خبره کړې ده چې یاره دا مریضان راشي حکیم صاحب نه دغو کې بل دی چې کوم دی فارتب کونسل نه فارغ د اسلام آباد نه جي دې سره د مخامخ تاسو به کتی شي دغه دی ورسره د سندونه دی ورسره اسناد دی ورسره نو یو مطلب دا دی دغه دی کونسل فارتب نه دی دغه شوی دی مطلب دی سند ورکړی شوی دی او مطلب د داسې ځاني حکیم نه دی نو په دې باندې هم زموږ د ده باندې ټرسټ دی چې پوه دی جي او بل دویانې چې کوم دي هغه موږ استعمال کړي بیا دویانو هم چې موږ استعمال کړي پته ولګي چې یاره دې کې الله پاک شفا اچولي ده د دویانو کې نو موږ بیا نور مریضان راوسته د الله د رضا دپاره نور مریضان هم راوسته موږ وایي چې یاره په ډاکټرانو باندې ګرځېدلي دي او داسې نور قسم مطلب مریضان وي چې هغه ډېر په تکلیف وي او الله پاک والا مطلب دا شفا اوسه پورې نه ورکړی او د دې په لاس کې شفا اغوسته دی دویانو کې چونکې دا جړی بوټي دي د انګریزي دویانو نه مختلف دي نو الله پاک والا شفا ورکړې ده جي او مونږ مطلب د دې ګواه یو د الله رضا په دا خبره ده جي ماشاءالله ماشاءالله تاسو د ایله څه علاج کړی حکیم صاحب نه معدې علاج کړی دی موږ معده چې ده زما خپل علاج دی کړی د معدې خوراک نه ازمولو نو حکیم صاحب ته د یو میاشت پهله زه راغلی وم د معدې دپاره مې د دوایي وړې ده نو ماشاءالله هغه دوایي چې ما یو هفته استعمال کړه نو زه الله تعالی ورسره هغسې ښه کم پوه شوې که نه چې زه تقریبا هر یو ګنټه پس زما خوراک ته نوره اشتیا راوچته وي تاسو خو ګواهي ورکوئ که نه خو په دې به الله کابو کوي خو راسې حکیم صاحب په پیسو باندې خو نه یې راوستی نه 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 په پیسو حقیقت وایي حقیقت یې راوستي حقیقت خبره ده 100% کار کوي 100% کار کوي یعنی خلک دې راشي دلته د ویزټ وکړي پوه شي د دوایي د استعمال کړي الله به یې ښه کوي دا دویانې به یې ښه کوي ان شاء الله ماشاءالله تاسو هم څه علاج کړی تاسو حکیم صاحب نه څه علاج کړی بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ یو رشتہ دار راغلی او د بهر کویت نه جي هغه ته ډېر تکلیف و هغه به سات پس په تشو متیازو له پاسېدو را پاسېدو د شپې ډېر ورته تکلیف و بیا موږ حکیم صاحب له راوستو دي ولا علاج ورکو انشاءالله اوس هغه صحتیاب دی ټیک ټاک دی جي ماشاءالله وګورئ ثبوتونه څونه او دا ماشاءالله به ویسر والا السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه جی خیر چاچا الله تاسو له څونه شفا درکړې د حکیم صاحب دوی نه زه رجی 45 سال نه ماته دا مرض لګېدلی و خو د بې شرمۍ مرض ما اپریشن او دا دغه نه کول که نه بیا یو غټ اسپتال ته لاړم جرمني اسپتال دی مې پیتک هلته مې رانه 8,500 روپۍ واغستې هلته ماته څه پیدا میلاو نه شوه بیا د حکیم صاحب بشیر له رالم د ما نه ډېرې کمې پیسې هم واغستې او زه اوس بالکل ټیک ټاک یم زه اوس کار کولی شم ګیلکار یم کار کوم ماشاءالله ماشاءالله وګورئ جی صحیح مو که ایډرس راته وایي او رشایو دا تاسو د مردانه طاقت دپاره یو کورس کې خدي باره کې ملک پوهه کوي به بیا اجازت درنالو جی تاسو نور نه تنګو سم دوی ده چې دا به په ناره خوري سهار مازدیګر دا به ماښام خوري دا به ورځ کې به دې کې دا ماجون دي سار او ماسخوتن یو چمچ به دا خوري انشاءالله چې یو میاشت دا مکمل کورس دی که څوک وایي چې یاره مثال خبره زه نیم کورس اخلم نیم کورس موږ وله ورکو چې نیم کورس والي نیم خوري نیم په خپله بیا په دوباره باندې موږ ته ټلیفون کوي چې یاره هغه نیم نور هم راولېږه انشاءالله تعالی دا چې د چا کترې وي کترې ځي مردانه قوت کمزوري او کترې ته نه ځي ښځې سره میلاویږي د میلاوېدو نه مخکې کترې روانې شي نو هغه کترې دا بندۍ دا مني چې کوم ده که نه لکه د جولې په شانتې داسې ټیټ کوي ماشاءالله ماشاءالله او خوند پیدا کوي انسان چې هغه کوروالی کوي او خوند نه که نه نو انشاءالله هغه خوند هم پیدا کوي او قوت به هم مضبوطوي نو چې د چا ګرمي او دا کترې د څه د وجې نه پیدا کېږي دا انسان کې جګر کې تو ګرمي پیدا شي په ګردو کې تو ګرمي پیدا شي معده کې تو ګرمي پیدا شي نن سبا خو دا مسالې خلک ډېر خوري مرچکي خوري که نه او مرچکي نه علاوه کباب مباب خوري دا چپسونه میپسونه هم خوري لکه مطلب دونه ګرم شیزونه خوري نو هغې کې مثانه کې او جګر کې تو ګرمي پیدا شي دا هغه ګرمۍ د وجې نه که نه چې کله بیا دا شی استعمال کړي نو دا د ګرمۍ د وجې نه چې قوت با کمزوري وي او مني یې کمزوري شوي وي نو دا هغه ټیټ کوي انشاءالله تعالی دا پوره کورس څوک استعمال کړي بیا ماته به انشاءالله دعا ماشاءالله دا ایډرس لګو وای د دې ځای جی د دې ایډرس دی دا پیامسیه دواخانه حکیم بشیر الله المدینه مارکیټ نزد 400 اډه پېښور ماشاءالله نمبر به ان شاء الله په سکرین باندې مونږ ورکو